انسانانو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانانو دنیا ته د یو لوی مقصد دپاره راغلی دی هغه مقصد څه دی الله فرمایي انسانانو پیریان مې نه دي پیدا کړي الا لیعبدون مګر دې دپاره چې زما بندګي به کوي ای انسانه ته دنیا کې خپل حاجت روا وپېژنه ای انسانه ته دنیا کې خپل مشکل کشا وپېژنه ای انسانه ته په دنیا کې د خپلو پریشانو ختمونکې ذات وپېژنه ای انسانه هسې نه چې د الله په ځای باندې دې په قبر عقیده جوړوي ای انسانه داسې نه چې په کاڼي او په پیر او په فقیر او په جماعت او په پاټۍ او په تنظیم دې جوړوي نه الله فرمایي الا لیعبدون خالص توحید به مال راړې عقیده کې به دې شرک نه وي عقیده کې به دې ملاوټ نه وي صرف الله به حاجت روا ګڼې صرف الله به مشکل کشا ګڼې صرف الله به د حاجتونو سرکوونکې ګڼې الله سره به په دې صفاتو کې یو پیغمبر نه شریک کې یو ژوندی به نه شریک کې یو مړی به نه شریک کې دا د انسانانو لومبۍ ذمه داري ده چې دنیا کې ژوند تیرې هر قسم بیانونه به واورې مړه ډېرې خولې ډېرې خبرې ډېر څه به واورې خو د خلکو په خبرو کې د دې خبرې ډېر لحاظ کوه چې لومبۍ څیز دی د الله یووالی منل لومبۍ څیز دی الله حاجت روا منل لومبۍ څیز دی الله مشکل کشا منل دا عبادتونه د کفارو باره کې د مشرکینو باره کې هم قرآن ذکر کوي هغې حجونه هم کول هغې منځونه هم کول قرآن وی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتسدیه یره الله یم منو چې ته دا ونه وایې چې د ورغوښتو هندوانو د سرېډو څه منل نه قرآن وی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض اے محمد مصطفی که ته د دې خلکو نه تپوس وکړې چې دا ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي لیقولن الله دا علما په دې باندې پوهیږي لیقولن کې په لام مفتوحه سره هم تاکید راوړو په نون ثقیله سره هم راوړو لیقولن الله د دې ټولو به اواز دایي چې د دې ځمکې او اسمان پیدا کوونکی یو الله دی نو اغیم الله منو خو ورسره دا قبرونو والا دا نیکان خلق دا انبیاء دا اولیاء الله سره شریکان ګرځولي الله فرمایي هم په دې خبره کافر دي افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء افحسب الذین کفروا الله په اول فتوا د کفر لګی آیا دا کافر ګمان کوي ان یتخذوا عبادی چې زما بندگانی نیولې دي دلته پر هغه مولا دفه ده چې هغه وایي چې صرف د بوتانو عبادت یې کوو عبادي بندگان زما نیولې دي او تفسیر صبرقندی علامه علوسی تفسیر قرطبی ټول وایي هم الملائکة والعزیر وعیسی ابن مریم دینه مراد ملائک دي چا د عیسی علیه السلام عبادت کو چا به د عزیر علیه السلام عبادت کو رونو د دنیا ژوند کې په دې خبره ځان مطمئن کې چې خالص الله حاجت روا وګڼئ خالص الله مشکل کشا وګڼئ ان شاء الله الرحمن چې کله د رب سره وفاداري په هزارها ګناهونو به د الله د عفو قلم راخ کې او معاف به دي کی خو چې کله د الله سره شریک ګرځولی کله دی الله نه بغیر بل چاته حاجت روا ویلو الله نه بغیر دی بل چاته را مدد شوایلو د بل قبر په کانی کې د شفا غنلې وا د زیارت مال کې د شفا سبب غنلې وي یاد ساتئ رونو دا هغه عقیده ده هغه نظریه ده چې قرآن کې الله اعلان کوي تمام انسانانو ته ان الله لا يغفر ان يشرك به اے خلق زما د معافی دروازې کلاو دي زما فی قوم هزار ها عمر زناګانو کې تیر دی الله به دې معاف کی ډیر عمر په شراب خورې کې تیر دی الله به دې معاف کی ډیر عمر بیل مازه کې تیر دی الله به دې معاف کی ډیر عمر په نارواو کې تیر دی الله به دې معاف کی خو قانون وورا لا يغفر ان يشرك به الله وی کې شریک دی را سره جوړ کو توبه دې ونه باسله او په دغه عقیده باندې مړ شوي نو لا یغفر ان یشرک به بیا رب العالمین شرک نه معاف کوي نو رونو دا یو ځان له دنیا کې قانون جوړ کو یو الله سره وفاداری جوړ کو د خپل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فالوورز جوړ شو
فین د رسول الله جوړ شو، لا او قانون د محمد مصطفی فالو کو، که مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ژوند کې رانوستې صرف په دې پسې روان شو، یاره جي دا پلانکي مولوي صاحب کړی و ډېر ښه ملا و، دا څیزونه به مونږ تباه کي. زمونږ دپاره آیډل، زمونږ دپاره نمونه هغه د کلي امام نه دی، زمونږ دپاره نمونه هغه نظریات او تنظیمونه نه دي. قرآن صفا اعلان کوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بره د اسمان نه د رب العالمین حکم منه، په ځمکه د محمد مصطفی طریقه منه. د الله حکم د محمد مصطفی د طریقې مقابله کې نه د چا خبره دلیل دی، نه د چا کردار دلیل دی، نه د چا فتوه دلیل دی، نه د چا نظریه او نه د چا دستخط دلیل دی. الله حاکم دی، محمد مصطفی د هغه ترجمان دی، د هغه خبرې او د هغه دین مونږ ته بیانوي. وروڼو خپل غم خادی د قرآن او د حدیث مطابق، خپل معاملات د الله او د الله د رسول د احکاماتو مطابق که مونږ دا خبرې خپلې کړې، دا څومره پریشانۍ چې نن په مسلمان باندې دي دا څه وجه ده؟ مونږ قرآن او حدیث او خالص دین خپل کړی نه دي. ته وګوره مهنګایي په کم انداز کې چلیږي، غریب پریشانه دی، مالدار الله بے احساسه کړی نه دی لیکن مالدار ځان په خپله بے احساسه کړی دی. ته وګوره یو سړي ته الله وس ورکړی دی، د تره زوی کمزوري دی هېڅ پروا یې نشته، یو سړي ته الله وس ورکړی دی خورې کمزوري ده هېڅ پروا یې نشته، یو سړی دی هغه ګډان او چرګان خوري، د هغه رور د هغه کلیوال د هغه ګاونډی د لوږې مړ کیږي، چا سره احساس نشته. ای د ډېرو پیسو خاونده، ای د ډېر جایداد خاونده، ای د ډېر اولس خاونده، ستا د مال متعلق به ستا نه تپوس کیږي. د غنمو دا دانه خو مو لیدلې ده که نه جي؟ بېشکه د غنمو دانه وګوره، د دې په منځ کې یو نښه راغلی ده. امام غزالي احیاء العلوم والدین کې وایي دا نښه په دې اشاره کوي چې د غنمو دا دانه ټوله ستا نه ده، دا په منځ غریب سره نیمه که، دا ګاونډي سره نیمه که، دا یتیم سره نیمه که، دا فقیر سره نیمه که. وروڼو د زندګۍ کې د قرآن او د حدیث د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقې راولې، پریشانۍ دارنګ دا تعصبات ختم کو، دا یو بل ته په زړونو کې دومره غونډان ختم کو، والله چې دې بغضونو تباه کړو، والله چې دې حسدونو تباه کړو، والله چې دې غیبتونو تباه کړو، والله چې دې د یو بل خپو وخلو تباه کړو. ته وګوره مغرب ته وګوره د مسلمان خلاف په کم انداز کې روان دی. نن زما نوجوان ماشومان آیس کیو په لارو کې ګرځي که نه ګرځي؟ نشې کوي که نه کوي؟ هر قسمه حرامیتوب ته نوجوانان ولاړ دي، روره ټچ موبایل دي، هلکان شپه ورځ په دې کې لګیا دي. پلار که تې تپوس کوي بچیه دا څه کې؟ وایي پلاره ډېر مازغه به مې نه خرابوې، ډېرې اوږدې کیسې مه کوه، ته مشر سړی به سوده کېږه. دا د میډیا دور دی، دا ټیکنیکل دور دی، ټیکنالوجي دور دی، بس زما خپل مصروفیت دی. هغه کله پردی جینکۍ راړولې، کله د مغرب خلکو آرا او نظریات فالو کړې. ای مسلمانه تا خو نوم د مسلمانۍ استعمالې، خو تا چې کوم دی په جام شیرین کې دننه شراب اچولي دي، تا د آب زمزم په بوتل کې متیازې اچولي دي او نوم دې پرې د اسلام لګولی دی. ای مسلمان راویښ شه، اول زما دعوت وي په عامو موقعو کې علمي مکتب فکر علماو ته چې ای عوامو د تفریقې دا خبرې بند کې، دا د پارټي بازۍ خبرې بند کې، دا د مړي د اوري او د نوري خبرې بند کې. دا امت مسلمه دی، والله ته د مړي په اورېدو په نه اورېدو باندې جنګوې، ته یې په سما عند القبر جنګوې، ته ورته هغه خبرې کوې چې دوی پرې نه پوهېږي چې بدن سره تعلق دی او که اعاده ده. یاد ساتئ دې قوم باندې د مغرب نظریات دومره فالورز شو چې هر سړی غواړي چې یاره د امریکې والا نظام دې دلته راشي، هر سړی غواړي چې دا ښځې دې همدقسې بربنډې ګرځي، هر سړی هغه بازار ته سودا لځي چې هلته ډېرې کچه جینکۍ ګرځي. دا ولې مونږ داسې شو؟ دا ولې مسلمان داسې شو؟ مونږ د قرآن بیان پرېښودو، مونږ د محمد مصطفی د سنتو بیان پرېښود. الله رب العالمین دې مونږ تاسو د قرآن او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین تابعدار کړي. وروڼو دنیا ژوند ختمېدونکی دی. پپو ډېره نیکه ښځه وه، زمونږ قریبي رشته داره زمونږ پپو وه. الله ګواه دی چې لوی وړوکي سره د هغې مینه سپټه نه وه. د میلمستوب او دارنګ د خپلوالۍ د پاللو ورکې الله ډېر صفات ایښي وو. کم از کم میاشت بعد به په خپلو ټولو خپلوانو باندې ګرځېده، سلام کلام به یې کول.
دنیا کې لګون د کې د آخري ژوند کې ورته الله ډېر غمونه هم وخول دا کله کله وي داسې دی سره الله رب العالمین هغه لوی سفر اساني نو دردېدلې هم ده خو الله ګواه دی چې د مونځ او دس پابنده ښځه د الله د دین پابنده ښځه وه الله رب العالمین دی هغې ته لوی سفر آسان کی پسمندگان دی الله رب العالمین هغې ته صبر نصیب کی ګوره د مړي نه مال پاتې شي پکار دا ده چې هغه مال مسلمانان عامه خبره کوم نن سبا داسې چل وي چې مالدار سړی مړ شي د هغه په مال باندې رونه یو کس چې کم زورور وي هغه پې حمله واچوي خویندې ترې نه لرې کړي څوک ترې رونه لرې کړي څوک ترې چې کم دی نو کشران او مشران لرې کړي عام طور چې داسې کله هم مړي کېږي د معاشرې یو قابل عالم سره د میراثو مسله حل کوي ګوره که یو پلار مړ شو دا د مولوي صاحب ناست دی او هغه په جمع خشاک راوړی دی د شریکې کور ته نو پلار چې مړ شو دا خشاک به هم تقسیمولی شي مولوي صاحب داسې ده که نه نو پکار دا دی چې موږ د اسلام هغه ټول آیډیل هغه لا هغه قانون خپل کو او خپل ژوند د الله او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق کو الله رب العالمین د پسمندگانو ته صبر نصیب کړي